کتونکو اکسین وابډا 400 زموږ سره موجود دی. د هغوی نه به هم پوښتنه کوو د لوډ شیډنګ حوالې سره خلک ډېر زیات ګیلهمن دي چې لوډ شیډنګ ډېر زیات شوی دی. نو د لوډ شیډنګ ولې زیات شوی دی او عام لوډ شیډنګ څومره دی؟ اکسین صاحب څه به وایي؟ لوډ شیډنګ خو داسې دی چې کوم زموږ خپل کوم روټین لوډ شیډنګ دا خو روان دی که نه. بعضې فیډر باندې 16 ګنټې دی، بعضې باندې 12 دی. د خپل چې کوم د فیډر کوم فګر دی لاس د ریکوري تاسو سره الریډي مخکې په دې باندې خبرې شوي دي، په هغه حساب روان دی. خو نن سبا تاسو ته پته ده کوم ملکي سطح باندې لږ د بجلۍ شارټ فال دی، تاسو به خبرونه کوم وینئ. هغې د وجې دا فورس لوډ شیډنګ کېږي. بعض اوقات شارټ فال راشي، هغې د وجې بعض ټایم کې چې ته 1 ګنټې لپاره مکمل ګریډ 1 چې دا غونډ کې بیږي روان دی، یوازې 400 کې نه دی. انشاءالله کوشش کوو موږ هم بره پرې خبرې ته روان دي. امید دی چې یو څو ورځو کې به د فورس لوډ شیډنګ دا مسله حل شي. صحیح. بل اکسین صاحب څونه ملازمینو کمې ده؟ د دې اثر په قام څه دی، په وابډه څه دی؟ ملازمین خو موږ سره ډېر زیات کمې ده. موږ خپل چې کوم ورکینګ کړی دی او کوم زموږ خپل پیسکو یارډ سټیک دی، نو په هغه حساب موږ د سټاف په کار تقریبا 1040 دی او کار کې تقریبا 360. خو صابل زما خپل حساب کتاب کولو لاست 1 ایئر کې موږ سره تقریبا 20-25 کسان خو سکلډ کسان موږ ریټایر شو او بل چې کوم نوي کسان وردي شوي دي نو هغې هم 3 کاله وشو خو هغوی لا د کار کولی نه شو په لاین باندې. هغوی ټریننګز نه دي کمپلیټ، نو اوس هغوی ټریننګ سټارټ شوي دي. انشاءالله وخت سره چې هغوی ټریننګز کېږي هغوی به انشاءالله پول باندې یا په لاین باندې بیا کار کولی شي. نو دغه مسلې موږ ته شته او دا تقریبا جوړېږي 68% موږ سره شارټېج جوړېږي. ښه اکسین صاحب، د بار ستونزې خو په خپل ځای تارونه پوسیده ستنې را پرېوتو کې په دې مد کې حکومت داسې څه کار نه دی ښودلی، خو بلډینګونه هم ستاسو ډېر عجیبه شانتې او چې بلډینګونو سلسله کې خو مونږ خپل چې کوم زموږ سیول ډپارټمنټ ته ته 3 لیټرې کړي دي او بهرحال هغې سلسله کې زموږ چې کوم چیف کمرشل دی هغې پکې هم طاهر مون صاحب هغې پکې هم هغې ته دغه کړی چې یاره دا مسله دي د فوري طور پر حل کېده که بلډینګونو کنډیشن زموږ ډېر زیات خراب دی. نو اینی ټایم خدا نخواسته داسې واقع کېدی شي. هغې سلسله کې مونږ کرسپانډنس کړی دی، لګیا یو انشاءالله داسې چې ته نوی بلډینګ یا جوړ شي یا چې د موجوده بلډینګونو داسې مرمت وشي چې دا اوسېدو قابل وي. هغې کې لګیا یو انشاءالله خبرې طریقو به مونږ بره. اکسین صاحب، بار چې موږ خلکو نه وورو واوډې والا له یونټ یې ورکوي او واوډې والا چې کوم دی بیا یونټ یې په خلکو تقسیم کړي دي. په دې هکله څه وایي چې واوډې او پولیس سره د عوامو ډېرې زیاتې رابطې وي، نو دا یو تنقید کېږي. نو تاسو وګورئ لکه د هر ډپارټمنټ تاسو وګورئ نه خپل ملازمین ته څه ناڅه الاونسز ورکوي. که تاسو رګیس وګورئ، پي اې وګورئ، دې نه علاوه تاسو دا ډسټرکټ اډمنسټریشن وګورئ، دوی ته خپل داسې الاونسز میلاویږي. داسې تاسو جوډیشري وګورئ، نو واوډې والو ته دغه یو فری یونټ میلاویږي. د هغې هم ډپارټمنټ پیمنټ کوي. نو خلکو ته دغه بس صرف کاري چې ټوله بجلي واوډې والا وخوړل، دا خو صرف دغه الاونس قیمت کې موږ ته یونټ میلاویږي او هر ډپارټمنټ د هغې خپل پیمنټ کوي سرکار ته. څه داسې نه دی چې فری. بل تاسو زموږ کوم حالات وګورئ، کوم حالاتو کې زموږ د لینمینانو ډیوټي کوي په دې سرو غرمو کې، په دې سور نور کې او قیامت خیز ګرمي او په دې اوسپنو په ریستنو کې کار کوي. نو دا 100 یونټ خو 1.5 سل 200 یونټ دا چې هم د خلکو په سترګو کې بلیږي. نو نور خو څه نه میلاویږي. خو عامه تنخوا را به دغه فری یونټ الاونس دی دا راته میلاویږي. اکسین صاحب، بجلي ډېره ګرانه شوله. بار موږ وینو یاره وینو چې لړمین سره هر وخت د دې قام جګړې وي، هغوی دا وایي چې بس اکسین ناست دا یونټ هم ګرانوي او دا بجلي هم ګرانوي. نو اویرنس نشته د څه او جی نو زه خو هم ستاسو په وساطت باندې عوامو ته دا ویل غواړم چې یاره د بجلۍ چې کوم ریټ دی یا دغه شی نه خو د اکسین په اختیار کې نه وي. اکسین خو دلته کې لکه یو قسمه تاسو ورته یو ریپرزنټیټیو ویلی شئ چې وایي محکمې طرف نه یو دغه ناست دی او بد دغه سهولت ورکولو لپاره موږ ناست وو چې یاره خلکو بجلي په ټایم باندې موږ ټیک کړو یا ریکوري وکړو، غلا ختمه وکړو. دغه نو د بجلۍ چې کوم نرخ دی یا دغې نه خو د اکسین یا چې د ای سی یا د چیف پلس کې نه دا خو نیشنل لیول معامله ده. نپرا زموږ چې کوم ریګولیټري اتارټي ده هغې دا نرخ مقرر کوي. نو ستاسو پروګرام په وساطت عوامو ته هم دا شی موږ کول غواړو چې د بجلۍ نرخ د اکسین په وس کې نه دی. بهرحال خپل کوشش کوو موږ که فرض که چا پسې غلط اوور بیلینګ شوي یا غلطه جرماني هغه موږ ناست یو ایني ټایم عوامو ته تاسو ګورئ راځئ ریلیف ولې ورکوو. تلوسه کوشش موږ کوو چې عوامو ته موږ ریلیف ورکوو. د سکیورټي نه مطمئن یې په دې حالاتو کې چې کونډه کټ کوي نه اکثر ډېر واوډو والا باندې ګزارونه وشي. او جبه دې سلسله کې پرون ډي سی صاحب سره میټینګ وشو، ډي پی او صاحب سره. هغوی چونکې خپل مصروفیات دي د هغوی خپلې مسلې دي
نو بهرحال دغه هم ته راکړه شورټي چې انشاءالله درې څلور ورځې کې موږ تاسو ته چې کوم دی نو پراپر سکیورټي درکړو یو سب ډویژن ته زموږ میلاو شه او بهرحال یو پروګرام یې موږ سره جوړ کړي انشاءالله هغې کې به موږ جاینټ ریډز کوو نو دوی به راسره وي پرون انشاءالله دا خبره موږ ته کړې ده ډي سي صاحب شکرګزار یو او ډي پي او صاحب هم ناست وو راسره نو دغه شورټي موږ ته راکړې چې انشاءالله دوه درې ورځې کې به هغوی خپل ټیمان موږ له راکړي بیا به زموږ دا چې کمیونټي تھفټ کمپین دی دا به نور هم ښه شي ریکوري به هم ښه شي او غلا خلاف ایکشن هم لږ ښه شي نو دغه روان دی زموږ انشاءالله